بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی دی چې په یو مجلس کې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم بار بار ذکر کیږي نو آیا په اوریدونکو باندې هر بار درود ویل واجب دی او کنه یو پیرا اکتفا کول سره هم د ذمه فارغیږي؟ فتاوی هندیه کې دی ولو سمع اسم النبي صلی الله علیه وسلم فإنه يصلي عليه فإن سمع مرارا في مجلس واحد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجب عليه أن يصلي إلا مرة كذا في فتاوى قاضي خان وبه يفتى. اصولی قانون دا دی چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم په یو مجلس کې بار بار ذکر کیږي نو یو پیر درود ویل په اوریدونکو باندې واجب دی او بار بار چې کله ذکر کیږي نو دوباره بار بار درود شریف پیش کول په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا مستحب دی او بدغه قول فتوا هم ده، ولیکن د محبت او د عشق تقاضا دا ده چې کله هم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم ذکر شي چې بار بار په درود هم پیش کړي شي. بده درود شریف ویلو کې د کې زمونږ دنیوي اخروی هر قسم فواید دي. دینی فواید پکې دا دي چې یو د الله په حکم باندې عمل کول دي. دا داسې یو عمل دی چې رب ذوالجلال په خپله هم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود پیش کوي، ملائک په درود پیش کوي، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. نو ایمان والو تم حکم دی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تاسو هم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود اور سلام پیش کوئ. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرة، څوک چې په ما باندې یو پیر درود وای درود شریف پیش کی نو رب ذوالجلال په د باندې لس رحمتونه نازلوي. نو چې څومره د نبی علیه صلوات والسلام باندې انسان درود شریف پیش کوي نو دا د نبی علیه صلوات والسلام د طرف نه د شفاعت یو ذریعہ ده، د نبی علیه صلوات والسلام د قرب ذریعہ ده. نو دې کې دنیوي اخروی هر قسم فواید دادي. نو د محبت تقاضا دا ده چې کله هم د نبی علیه السلام مبارک نوم ذکر شي په یو مجلس کې بار بار درود شریف ویل هم مستحب دی. کو یو انسان یو پیر درود وی او دوباره بار بار نه وی نو شرعاً دا گناهګار نه دی. والسلام.